د بلخ بادشاہ دی او په یو شاهي تخت باندې ناست دی. دې کې یو کس راغلی ورته وایي حضرت یو مسافر راغلی دی دې بنګله کې ګرځي را ګرځي شاهي دربار کې ګرځي را ګرځي د وی راوي غواړي. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته وایي څه کوي؟ هغه ورته وایي دا سرای مې کتله دا سرای مې کتله. دی ورته وایي دا سرای نه دا شاهي محل دی زه په شاهي تخت ناست یم دا شاهي محل دی. هغه ورته وایي نه دا سرای دا سرای دا مې لږه کتله وی نه دا شاهي محل دی. دی ورته وایي دا شاهي محل دی. وی آو وی دې کې ستا نه مخکې څوک وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې پکې څوک وی د هغه پلار. وی د هغه نه مخکې څوک وی د هغه پلار. زما نیکه او بیا مې د نیکه پلار. نو ابراهیم ابن ادهم سره یو مسافر خانه وی دی ته چې یو ورځ پکې د یو مسافر شپه یو بل ورځ پکې د بل مسافر شپه د پرون دی پکې د پلار شپه و نن دی پکې ستا شپه ده سبا به پکې ته نه او د بچو به شپه. دا مسافر خانی دی د دنیا کورونه دا مسافر خانی دی او دا سرای دی سرای مسافر راځي شپه پکې تیری او روان دی. نبی علیہ السلام را تړومبۍ خبره ده وکړه چې کن فی الدنیا کأنک غریب. دویمه خبره او عابر سبیل یا په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه د لارې تلونکي په لاره چې سړی روان نو تاسو ته مه وي چې په لاره سړی ځي دی اوبه څکي که نه او ډوډۍ م خوري اوبه م څکي دمه م کوي خوب هم کوي نو دا هر څه به کوي خوړه نه کلکوي په لاره روان چې هغه ړه نه کلکوي. نو دنیا کې خوره او څکه او اغونده خوړه پکې مه کلکوه چې آخرت تر نه هیر نشي. دنیا کې ړه مه کلکوه دنیا کې وړه نه کلکوي. اچانک با الموت یأتی بغتتن مرگ بډیر اچانک راشي ډیر ناڅاپه به راشي پوری به پوری پاتی او راپوری به راپوری پاتی. ډیر د افسوس په حالت کې بعضې مرګ راشي سړي نه هر څه نیمګړي پاتې شي د سړي ارمانونه نیمګړي پاتې شي. نیمګړي ارمانونه دا دنیا د نیمګړو ارمانونه دا هر څه به نیمګړي کېږي. د دنیا په یو شي به مړه نه مطمئنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه وکړله مشهوره صلح ده شرایط په هغې کې توی شو چې د مسلمانانو نه څوک کافرانو له راشي نو دی به واپس کیږي د کافرانو نه چې څوک مسلمانانو له راشي نو دی به واپس کیږي. دا به مونږ له راکوئ دا شرط پکې توی شو او چې د دینه اپله راشي دی به نه واپس کیږي. صحیح خو چې کم کس د کافرانو نه راغی هغه به مونږ ته واپس کوئ. دا په شرایطو کې و. نبی علیه السلام وی ټیک چې څنګه صلح وشوله دې کې یو کس ایمان راوړ ابو بصیر رضی الله تعالی عنه نومې دی. هغه ایمان راوړ راغی چې د دواړو جهاد سردار خواته کېناست. نبی علیه السلام ورته وایي ما خو صلح کړې. صلح کې شرط دو چې د کافرانو نه څوک مسلمانانو له راغی مسلمان شو دی به واپس کیږي مسلمانان به ځان سره نه ایساري ته واپس. هغه وایي د الله حبیبه زه خو نه ځم ما ایمان راوړی دی ما خو قوم نه پرېږدي زه چېرته لاړ شم. نبی علیه السلام ورته وایي زه دین نه پرېږدم ما شرایط لیکلي دي زه جنگ نه ګرموم زه تا نشم ایسارولی. هغه وایي د الله حبیبه هلته مې قوم نه پرېږدي دلته ته اجازه نه زه دې نشم پرېښودلی واپس. اقا صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام واپس ولی دلتا خو قوم تطلی نشو زکا ایمان راوڑی قوم خو پری خودنا نو دیو دریاب پا غاڑا باندی دیره شو ایزا دلتا بکی نمن دا اللہ پاسرناستی قومیم نپری دیو دا دوارو جیحان و سردار لم نشیتلی نبی علیہ السلام نپری نو دیو دریاب پا غاڑا باندی کی چې چا به ایمان راوړو جو راتلل به د سره به دیره کېدل ځکه نبی علیه السلام خو نوي نه پرېښودل. صلح کې شرط ده یو شرط و ده نو دله به نور چې به ایمان راوړو جو راتلل به د سره به کېناستل نو د سره ډېر شي کسان جمع شو لویه قافله جوړه شوه د دې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه سره. نو چې کله به د کافرانو قافلې په لاره تللې دوی به پې حملې کولې نو دی کفارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته سوال جواب وکړل
وی به دا ډله ځان ته وغواړه دی بوزه مونږ ته نه یې نیولی په شرایطو کې ځان له یې وغواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې خط لیکي خط ورته لیکي چې راځه زما خواله اوس ما سره باقي ورځې تېرې کړه د دواړو جهانو سردار د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم خط ولیکه چې راځه زما خواله دا باقي ورځې ما سره تېرې کړه هغه خط چې کس راوړو نو نبی علیہ السلام ته پته نه وه ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ډېر بیمار شوی سمندر هواګانې چلیدلې وي سمندر هواګانو والی ډېر سخت بیمار دومره طاقت پکې نو چې د ځای نه راپاسي او دې کې ولا د دواړو جهاد د سردار د طرف نه خط چې ابو بصیره راځه دا باقي وخت ما سره تیر که بس ما ته اجازت میلو شو راځه دا باقي وخت ما سره تیر که ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته چې د دواړو جهادو سردار خط راورسېدو نو ډېر بیمار دی پاسېدلی نشي نو د دواړو جهادو سردار خط یې راواغست خط یې راغستی دی او داسې خط پړاوی چې نبی علیہ السلام ورته خط کې لیکلي چې زما خواله راځه ما ته واپس لیږلی وي خو دا شرایطو کې زه اوس واپس راځه ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ خط راغستی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خط پړاوی خط د لاسو نه ارتو شو خط په سینه باندې ولګېدو او ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ وفات شو د دنیا